خاص تا ته صرف د یوې ادارې خلاف کاروي وکړه، د یو فرد خلاف کاروي وکړه، دا ټول بسیټ شي. دا دومره تکړه نه دي، خو ته هلته کې ټوله دنیا دې په سر راغستې ده، ټول نظام دې په سر راغستی دی، یو شی دې ټیک نه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سوات کتونکو زه یم سلیم اتر او تاسو ګورئ پروګرام د نن سوات. د نن سوات په نوي پروګرام کې سوات کې، پاکستان کې، صوبه خیبر پختونخوا کې څومره مهنګایي چې ده، څومره ګراني چې ده، په هغې باندې به لږ بحث کوو. حکومت دعوې کوي، لګیا دي چې یاره موږ مسلسل کوششونه کوو، وزیر اعظم صاحب لګیا دی، د هغه سره د هغه معاشي ټیم چې دی هغه هم کوششونه کوي، خو په ګراونډ باندې څه دغه فیصلې یا څه اقدامات په نظر نه راځي. یو طرف ته که وګورو وزیر اعظم صاحب چې دی هغه بار بار دا دغه کوي چې یاره مافیاز دي او دلته کې که هغه په بیروکراسي کې ده، که په ادارو کې دي، یا که په تاجرانو کې دي، یا په مختلف شکلونو کې چې دي، هغه وایي چې مافیاز دي. خو مافیاز موږ وکتل چې یاره که هغه مافیاز نشاندهي کېږي، خو په مافیاز باندې لاس نه اچولی کېږي. او وجوهات هم دغه دي، وجه هم دغه ده چې یاره په پاکستان کې چې دی ورځ ته ورځه په کوم شي باندې چې اوس خو دا یو عام خبره جوړه شوې ده چې وزیر اعظم صاحب په کوم شي نوټس واخلي، نو په هغې نه وروستو بیا هغه شی چې دی یا د بازار نه یا د مارکیټ نه ورک شي، یا په هغې کې که په قیمتونو یا په ګرانۍ باندې کوم نوټس اخیستی شوي، نو د هغې قیمتونه یو په دو شي. موږ که وګورو دلته کې د پټرولیم بحران راغی، په پټرولیم باندې وزیر اعظم ایکشن واخیستو، کمیټې جوړه شوه، په هغې کې کمیشن جوړ شو. د کمیشن اثرات څه وشو، د کمیشن دلته کې څه رزلټ راووتو، هېڅ نشته په ګراونډ باندې. دلته کې که د چینۍ مافیا ده هغې حوالې سره دلته کې کمیشن جوړېږي یا دلته کې څه اقدامات کېږي، حکومت ته طرف نه دلته کې د هغې د کمېدو دپاره اقدامات وشو، د بهر نه چیني راغوښتی شوه، په صوبایي سطح باندې هم دلته کې کوششونه وشو، دلته کې د ارزانې چینې د راغوښتو دپاره اقدامات وشو په روز کال. خو هغه چیني څه شوه، د هغې دپاره کوم اقدامات چې شوي په ګراونډ ولې په نظر نه راځي. موږ ګورو سهار چې یو ورځ په چینۍ کې 300 200، په بورۍ کې چې دی 50 کېجي چې ده په هغې کې کمی راشي، خو چې ګورو بله ورځ لا یا ماښام له مازدیګر له په هغې کې ډېر زیات چې هغې کې بیا سیواوالی راغلی، هغه کم زوړ قیمت چې د هغې نه 200-300 روپۍ چې دي هغه نور ګران شوی. وجوهات څه دي؟ حکومت چېرته دی؟ د حکومت ریټ چېرته دی؟ د حکومت ریټ نشته. د حکومت ریټ ځکه نشته، موږ که وګورو اوس چې کوم لاکډاون دی، په لاکډاون کې حکومت غواړي، زه به خصوصا د ضلع سوات خبره کوم، د میګوري د بازار به خبره کوم، دلته چې موږ ګورو دلته کې په بازار کې چې یو پولیس هم نه راښکاره شي، یو شپېلۍ هم وهي، نو کوم دوکانونه چې کولاوي هغه خلک داسې په ماته باندې باندې ته به چې دلته کې چېرته کې څوک یا چا حمله کړې ده یا چېرته کې دلته کې څوک راغلي دي او دلته کې حملاور شوي دي، قابض کېږي او دا خلک داسې په ماته او په تېښته باندې تښتي. وجوهات دا دي چې دلته کې دغه خلک ریټ قایموي، دغه لاکډاون چې دی پته نه لګي د بهر نه پې زور دی، پته نه لګي څه وجوهات دي. په لاکډاون باندې چې کوم زور دوی اچوي، په لاکډاون باندې چې کوم دوی دلته کې اقدامات اوچتوي، ضلعي انتظامیه ده که پولیس دي که نور محکمې دي، هغوی دلته کې ښه ټیک ټاک کار کوي. خو چې کله هم دلته کې د لاکډاون دغه کېږي، نو بازارونه ډېر په یو دغه سره موږ دلته ګورو چې بیروکراسي ده، انتظامیه ده، هغه ټیک ټاک کار کوي. خو که بل طرف ته موږ ګورو، دلته کې د چینۍ قیمتونه چې دي هغه په دغه نه راځي، استحکام په هغې کې نه راځي. بل طرف ته که موږ ګورو دلته کې د غوړو قیمتونه دي، په هغې کې چېرته کې استحکام رانغی، په هغې کې کمی رانغی، ورځ ته ورځ سیوا کېږي. ذخیره اندوزي په میګوره بازار کې څو پیرۍ موږ انتظامیې ته د دې نشاندهي وکړه، په کم کم ځایونو کې مارکیټ دغه دي ګودامونه دي، کم کم شوزونه پکې پراته دي، خو انتظامیه بالکل چې ده هغه بې بسه ده، هغه چې دي د دې خلاف بالکل کاروایی نه کوي. دلته کې په دې روژه کې د روژې نه مخکې موږ نشاندهي وکړه چې یاره غوښه چې ده په مارکیټ کې مخکې به په 400-450 روپۍ باندې خرڅېده، اوس هغه یکدم په 6-6.5 یا په 200 روپۍ خرڅېږي. انتظامیه بالکل نشته. خلک الزام په ضلع حکیم ایم پی ایس هم لګوي چې هغه رور چې دی هغه دلته کې دغه په سوات کې یا په میګوره کې د قصابانو صدر دی، یا د هغه چې دي دلته کې فیملی چې ده زیاتره کسان چې دي هغه دلته کې د قصاب فیملی سره د هغه تعلق دی. په دې وجه باندې دلته انتظامیه چې ده بې بسه ده. خو یو طرف ته که موږ ګورو د دې نورو غریبانانو کوم چې لاکډاون دی هغه خو بالکل دوی په چړهایي باندې په هغوی باندې ورځي، په هغوی باندې چل ورځي او د هغوی خلاف چې دی ډېر زیات ایکشن اخلي او کاروایی کوي. د قصاب خلاف چې دی دلته کې څه هېڅ قسمه کاروایی په نظر نه راځي. دې نه علاوه چرګان دي، چرګانو باندې چې دي ګورو په ملک کې هم د هغې قیمتونه چې دي یو په 2 شوي دي، په 300 روپۍ کم چرچ نن هغه په 200 روپۍ میلاویږي. انتظامیه نشته.
دلته کې د انتظامیه طرف نه کم ریټ چې چرګانو والو ته ورکړی شوی فرض که پرون چې و 301 و نن 311 روپۍ پر کیجي دی. دته په دې نرخنامه کې دا لیکلي چې دی به دا په 311 روپۍ باندې دا پر کیجي ژوندی چرګ خرڅوي. خو دلته کې چې دی د چرګانو والا خوال چې لاړ شي تا له په تور او په ناب باندې بالکل چرګ نه درکوي. هغه تا ته څه وایي؟ هغه تا ته وایي چې وروره زه په دې باندې نشم خرڅولی. دغه سره چرګ صحیح، دغه سره چرګ 1.5 کیلو نه هم کمي او یې په څو خرڅوي؟ په 600 روپۍ باندې. پکار دا ده چې ژوندی چرګ چې دی هغه دی ماله په 600 روپۍ باندې راکړي 2 کیلو چرګ. دلته انتظامیه نشته، دلته هیڅوک هم دلته کې چې دی دغه نه چرګانو والا خلاف څوک کاروي کوي، نه د دغه والا خلاف څوک کاروي کوي، غوښې او قصابانو خلاف کاروي څوک کوي. دلته کې ګورو د سبزۍ فروټ والا خپل منمانی ده، د هغوی خپله مافیا ده. د هغې خلاف هم چې دی منډایي تاسې د دغه لپاره چې دی د خانهپورۍ دپاره اے سی یا مجسټریټ هر څوک چې دی هغه لاړ شي، هغه صرف دې حده پورې کار کوي چې یاره نرخنامه صرف هغه ساین کړي، نرخنامه چې دی هغه جاري کړي. د دې نه اخوا هېڅ بحث پرس نشته. دلته کې حکومت څه کوي؟ حکومت ولې نشته؟ حکومت ولې بې بسه دی؟ عمران خان خو ډېر زیات دغه دعوې کوي چې یاره دلته کې زه مهنګایي چې د خلق تباه برباد شو. دلته کې چې دی وایي زه د غریبانانو د ښې دپاره کار کوم. دلته هېڅ چل کېږي، صرف شلټر هم جوړېږي، دلته کې پناهګاهې جوړېږي، دلته کې احساس پروګرام جوړېږي. خو دا د هغې طبقې دپاره او هغې خلکو ته د دې فایده ده کم خلک چې بالکل دیاړیمار دي. هغوی ته خو غریبانان هم خلک چې دي، هغوی ته خلک چې د غریبانان خلک دي، هغوی ته عام خلک هم چې زکاتونه خیراتونه هم ورکوي. خو په دې کې میډل کم کلاس خلک چې دي هغه تباه برباد شو، هغه ذلیل او رسوا شو. حکومت ولې په دې باندې خاموشه دی؟ حکومت چې په کم شي باندې میکشن اخلي هغه چې دی هغه ناکامه دی، هغه بالکل په دې باندې هېڅ قسمه د هغو قابو نشته. دلته د اوړو بحران راغی، حکومت د هغې دپاره چې دی لاول هغه خان صاحب وایي چې یاره ما ته چې کوم دغه راغی چې یاره زموږ سره دومره غنم دي چې یاره دا موږ بهر ته لیږو. خو کله چې موخه راغله، کله چې وخت راغی زموږ سره غنم نه و. دلته بحران پیدا شو، کمیشن جوړ شو، پیټرولیم کې کمیشن جوړ شو، څوک لر کېږي څوک راوستی کېږي. خو هېڅ قسمه دلته کې د هغې خلکو د هغه مافیاز کوم چې په دې کې دارو کې دننه ناست دي، کوم چې د خان صاحب خواوشا مشران دي، نااهله دي، هغه ته هغه مشورې هغه دغه ورکوي، هغه هېڅ قسمه دلته کې کاروایي نه کوي. په صوبې کې که موږ راشو دلته کې 18 اربه روپۍ د غنمو لپاره سبسډي ورکولی کېږي. په سوات کې 9 پلور میله دي، هغه چې دي دلته کې کوم اوړه چې تاسو په بازار کې ګورئ په 850 860 روپۍ چې سرکاري ریټ دی دا خوراک نه دي. انتظامیه دلته نشته، انتظامیه بالکل بې بسه ده، د هغوی خلاف یو قسم کاروایي نه کوي. بار څو پروګرامونه د دې پلیټ فارم نه د نسوات د دې پلیټ فارم نه ما وکړل چې یاره د دغې میلیونو خلاف د دغه دکانداران چې کوم غلط او خراب لو میلاویږي د دې خلاف کاروایي پکار ده. انتظامیه بې بسه ده، دلته کې هېڅوک کار نه کوي. ډي سي صاحب په خپل دفتر کې ناست دی، ایچ صاحب چې راوځي هغه صرف هغه غریبانان چې هغه بالکل بې بسې د هغوی د تپوس څوک نشته، هغوی باندې جرمانې لګوي، خپله خانه پوري کوي. ایچ صاحب ډي سي صاحب ستاسو نه زه نن دا تپوس کوم، نن دا اختر چې نن او سبانې اهم ورځې دي، خلک چرګان اخلي، ستا دلته کې کم ریټ چې تا ورکړی دی په هغې باندې چرګان ولې نه خرڅېږي؟ په هغې باندې غوښه ولې نه خرڅېږي؟ په هغې باندې فروټ ولې نه خرڅېږي؟ کم تا چې جاري کړي دي په هغې باندې ولې دلته کې عمل درآمد نه کېږي؟ د دې په تپوس څوک کوي؟ دا ملک چې دی دا خاري ناپرسان دی، مصر ته جوړ شوی دی، هغه حالات دي. خان صاحب د خدای لپاره د دې غریبانانو کوم دلته کې چې دغه چې دي د هغوی دا درسي وکړه. ته خو هغه شریف فیملی ته وایې پلانې غله، زرداري غله، شریف فیملی غله ده، چودریان غله دي، ایم کیو ایم غله دي، دا ټول غله دي. خو د دې خلاف کاروایي به څوک کوي؟ ستا په حکومت دی، مهنګایي په قابو کې نه راځي، ته دغه غلط چې نیسي د یو چا نه دې ریکوري ونه کړه، عدالتونه دغه خلک پرېږدي، ته په دغه کې بې بسه یې. خو ستا چې کم انډر کم کارونه دي په مهنګایي خو ته کنټرول راوستی شي که نه؟ څوک چې دا چرګان چې دي دا کم حد ته ورسېدل، دا نور کم غوړي چې دي حد ته ورسېدل، دا نوره مهنګایي چې ده په دې به ته کله قابو راولي؟ خان صاحب د دې پلیټ فارم نه وزیر اعلی صاحب ته، خان صاحب ته، نور کم حکومتي چارواکي دي، مراد سعید صاحب ته، دې ټولو ته دلته کې د دې پلیټ فارم نه موږ ډېر دردمردانه د خلکو د طرف نه اپیل کوو، د خپل طرف نه اپیل کوو چې دا مهنګایي چې ده دا ډېره زیاته د خلکو هغه کمر چې دی د خلکو ملاګانې چې دي هغه ماتې کړي دي. نور په دې خلکو کې هېڅ قسمه د دغه چې دی توان نشته. د دغې مافیاز خلاف تاسو چې کوم خبرې کوئ، تاسو چې کوم دغه لکې په میډیا راځئ صرف خانه پوري کوئ، وا چودري یو څه وایي، مراد سعید بل څه وایي، بل څه وایي، خو په هغې باندې د سر نه عمل درآمد کېږي نه. خان صاحب نن په یو شی اکشن اخلي، سبا له بازار نه غیبي.
عملی کار پکار دی دلته اے سی د پکار دی دلته ډي سي د پکار دی زموږ ډي سي صاحب چې دی ډېر په بخانه او ډېر په دغه سره په معذرت سره دغه نه ډېر ښه سړی دی خو دلته کې دغه صرف دغه چې دی صرف دغه د حده پورې ژوندی دی فیسبوک باندې اے سی صاحب هلته کې کاروي وکړه او اے سی صاحب هلته کاروي وکړه اے سی صاحب په مینګورې کې ولې کاروي نه کوي اے سی صاحب چرګانو والا خلاف ولې کاروي نه کوي صرف لاکډاؤن دی صرف سیاحتي مقامات دي دا بند دی صرف هوټل یو بند دی صرف ریسټورنټ یو بند دی چې د غریب په کم کې آمدن دی هغه به بندېږي کم چې د ما پیاز دي دلته ډېر چرګانو والا خلاف کاروي وکړي د خصابانو خلاف کاروي وکړي کم چې دلته کې ذخیره اندوزي کې د هغو خلاف کاروي وکړي الو به دا ملک ټیکي الو به دا سیستم ټیکي که نه خان صاحب دا خلک نور شوي دي آینده حکومت یا آینده دغه خو زما خپل لا خیال دا کوم حالات چې روان دي نه دې ورس څوک دل درکوي نه دله څوک دغه درکوي پکار دا ده چېرې تاسو په دا کم دوه نیم کاله تاسو تېر کړل خلک انتهایي لکه د غربت او دغه لاندې راغلی دی دلته کې د هغوی سره چې هېڅ قسمه هغوی دغه نشي کولی دا دوه نیم کاله چې پاتې دي د دوی چې دي دلته د خلکو له ریلیف ورکوي او دا خلک چې دي دلته کې د دوی ته دلته کې د دوی دا ستونزې مشکلات چې دي دا حل کوي او د دې مافیاز خلاف بھرپور ایکشن وکړي خاص تا ته صرف د یوې ادارې خلاف کاروي وکړه د یو فرد خلاف کاروي وکړه دا ټول به سیټ شي دا دومره تکړه نه دي خو ته هلته کې ټوله دنیا دې په سر راغستی ده ټول نظام دې په سر راغستی دی یو شی دې ټیک نه کړو ټول لاړو تباه برباد شو ادارې چې دي په هغې کې مافیاز ناست دي په هغې کې د دغې خلکو کارندې ناستې دي یو کارنده ټیک کا یو سړی ټیک کا دغسې ډي سي صاحب ته هم په دې مینګوره کې یو دکاندار ټیک کا یو ذخیره اندوز ټیک کا دا ټول سیستم به ټیک شي کتونکو دا د نن چې دی د نن سوات پروګرام داسې نور اهم او مهم پروګرامونو دپاره ګورئ د نن سوات